دا ابوذر رضی اللہ عنہ نوم دی جندب، دا پلار نوم دی جنادا. او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار ورته وایي، بنو غفار، دا هغې قبیلې سره تعلق لري. د دې وجې نه دې یادېږي په ابوذر غفاري، د بنو غفار قبیلې اوسېدونکی ابوذر. دا قبیله د مکې مکرمې نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت دپاره خلک تلل، نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک دې په خپله وایي طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دی چې د دې د قبیلې خلک دې په خپله وایي زما د قوم خلک راهزنان و ډاکوان، لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټو او غلاګانې به یې کولې، او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې، او چې کله به قافله په لاره را روانه و مونږ ته پته ولګېده، نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې د ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نه، داسې بې کسه بې سوکه چې به یې سوګیر کړل، به یې خپل غلام ته چې ته زما غلام یې راځه، او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به یې نیول او دا به یې غلامان کول، او دا به یې په منډو کې په بازارونو کې خرڅول، او پیسې به یې پرې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته. د خدای نه چې څوک نه یېرېږي وروڼو، د هغه زړه د شرم اخي، د شرمه اخرت چې څوک نه مني، ړی د شرم اخي، ړی د زمري وي. او چې د خدای نه څوک یېرېږي، نو هغه ته به انسان ښکاري، د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکاري. ولې؟ ځکه په زړه کې د خدای یره دی. نو زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو وی ما هم دونه بهادري کړې ده چې پخپله وی یک تن عام یو قافله به لوټ کوله، زه به یوازې وربللم، دا ژوندم تېر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسې همدقه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لږې لارې ښولې، د شرک نه توبه وویسته او هزاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم وله نه دی رسېدلی، خو دې ویله کې مې دا سوچ کاو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وترا شو او بت ترې جوړ کړو، نو مونږ به د ده نه بچی غواړو، دې به مونږ جوړوی، د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه ویسته، او ما دا عقیده وه چې کوم د نبي علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده، دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري، او ما به مونځ هم کوو. داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی، خو بس هغه په ذهن کې دا سوچ و چې راشه د الله تعظیم کوه، لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي، یو کچر د مشر تعظیم کوي، څوک ورته ځان ټیټ کي، څوک ورته لاس ښکل کي، څوک ورته په سینه لاس کیږدي. دقسې به ما د الله تعظیم کو، ولاړ به وم، کله به د رکوع په حالت کې شم، کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ایمان زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې؟ مې چې دا د خپل الله کو. وی چې مونږ خو د بوتانو ټولو مخامخ راته خپل خدای پروت دی، ستا خدای کوم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې؟ وی ما ورته وی چې زما خدای چې کوم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کومه. په کوم خوا عبادت کې زما خدای هر ځای دی، هر طرف ته زما الله دی، کوم طرف ته چې زه مخ کوم زما الله موجود دی، زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وایي اینما تولو فثم وجه الله، د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی، نه، بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی، نو زه چې کوم طرف ته سجده کوم زما الله شته، او ما به دا وی چې الله یو دی. وی دې کې په ما له یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کوې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته، نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي، او خلک هم بلي دی ته چې زما ملګري شي، او ځان ته د آخر زمانې پیغمبر هم وایي. وی ما خپل ورور لېږه، د ورور نوم یې اونیس دی، چې اونیس ته لاړ شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې څه وایي، دا څنګه سړی دی. وی زما ورور لاړ، څه وخت یې تېر کړ په مکه کې او واپس راغی، او ما ته وی چې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري، او ډېر د نیکۍ خبرې کوي،
او خلق د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدي مه کوئ، د بوتان عبادت مه کوئ. وایي مې چې ورورې څه پوره خبر دې راله راونړه، دغه د تسلۍ خبره دې رانه وړه، ودرېږه په خپله ځم. نو یې ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او یې مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوا نه خلک راتلل، د بیت الله حج به خلکو کو، په جاهلیت کفر کې به هم کو، او دا طوافونه به یې کول. وایي چې زه بیت الله لره ورسېدم، وی یارېدم چې دې دا خبرې کوي، خو د ده به دشمنان هم ډېر وي. هسې نه ده چې هله تپوس ته ده وکړم او هغه دشمني او ما ونه وایي تکلیف رانه کړي. وی دقسې ناست ومه چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده، یا دا خبرې دې ما دلته په خپله واورېدې، د یارې چا نه تپوس نه شم کولی، او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله. وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی. دا واقعه دې په خپله ذکر کوي، او ابن سعد یو کتاب ضبطات نومې ولی ښودی دی، هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي. او ابن نو وی چې علي صاحب ماښام ما باندې راغی، وی ما ته وی مسافر یې؟ وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې؟ ما وی نه. وی ما پسې راځه. نو وی علي صاحب هلک و نوجوان، وی دې مخکې شو زه ورپسې شم، وی کور ته یې بوتلم، وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه. بس ما هم غږ ونه کو، دم غږ ونه کړه، ځکه مسافر به بیت الله ته راتللو، په بیت الله کې به عبادت کو. او دی بنو هاشم د نبی علیہ السلام قوم به د هغوی خدمت کو، د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه. وی سهار بیا ناست ومه چې که چا نه تپوس کوم دشمني نی او هسې نه ومې نه وایي، مړ مې نه کي. ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي، دی خو ناشنا خبرې کوي. وی ماښام تېر شو، وی بیا مې سړی چا غږ ونه کړ. وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم، وی مسافره، وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه. وی بیا بوتلم، ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه، خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه. وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې یو فابلپا ګورم، یاره که چا راته په خپله ووایي او یا دا سړی مې په خپله صحیح کړ. وی بیا ماښام شو، علي صاحب راغی، وی مېلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی. وی مې چې او وی ښه راځه. وی کور ته یې بوتلم، نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړ چې مېلمه د کوم ځای یې؟ مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم، نوم مې ابوذر دی، خلک راته ابوذر وایي، یندو بینو. وی مقصد دې څه دی، څه پسې راغلی؟ وی مې چې یو خبره درته کوم، خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به هم پرې نه، خو زړه کې یېرېږم چې هسې هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعالی او دې در سره نقصان درته ونه رسوي. یو خبره درته کوم، خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وې او خفه کېږم نه، نه وایه مېلمه څه خبره ده؟ وی مې چې دقسې مو اورېدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وایي چې الله یو دی، شریک نه لري. د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی ووینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی. وی بس علي صاحب مقصور شو، خوشحاله شو، وی بس لار دې ومونته، هېڅ فکر چې ونه کړې زه به دې وله بوځم، زه د هغه ملګری یاره مه کوه، د دشمن نیم دی ملګری، سهار به دې وله وختي ورسوم. وی سهار چې پاڅېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که زودی دې ځان سره بوځم، خو دا خلک بوی چې دیم ایمان پسې راغلی دی، او دا خو ډېر سخت وخت و د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی، نو وهل ټکولو نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول. وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به دنه مخکې م ته راپسې راځه، خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمه، څوک به دې ووایي. یو ځای به ځو، که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل، نو زه به اودسماتي ته کښېنم، یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې سپلی ته چې سپلی ځان له ټیک کومه، یا به دیوال سره ودرېږم، ته به ما سره ودرېږي نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. وی مې چې ډېره ښه ده. وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له رسول، وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل،
نو زه په سچه پوه شم چې دا د آخرې زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله یو د شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې زه د الله یو بنده یم او د الله استازی یم، الله د دې مخلوق د هدایت دپاره رالیږلی. وی ما دا کلمه وی مسلمان شم. وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې. نو ته مهرباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکړه، او چې زما کله بیا ظهور راشي زه ښکاره شم او ملګري مې زیات شي نو بیا به راځئ، اوس ته اجازت دی ځه خپل وطن ته. وی ما وی چې داسې کوم ځای کېږي یو ایمان خدای راکړه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروت وي، دا به ښکاره ني. وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. دا تر دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی، دومره یېره وکړې. او چې ایمان درته ننوت دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي. وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم وراخطا شو او څوک مې په لته وی، څوک مې په سکون وی او څوک مې په لرګي وی او څوک مې اوچتۍ راخلاصوي. وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولو بېهوشه شو. دومره وعلم چې بېهوشه شو. د حضور پاک تر د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه د حضور پاک تر دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوی. د مکې خلکو ولې دا څه کوی؟ زموږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده او که دې مو ملکه نو زموږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و، بیا به زموږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نه شي تللی. موږ به خروس کوو بس مکه کې خو خپله فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه کول. د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د قوم په لاره به موږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړه. خلک اخوا شو. وی چې اوس کې حالم بیا مې یو چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی غیر علی البیع شروع کړه. بیا د حضرت عباس خلاص کړم. وی چې بیا اوس کې حالم وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کمرمه او که جمدې پاتې کېږم. دا کلمه به رسون د مکې دې ګوټونو ته او د کانو د غرونو سره به تنبو. وی بیا مې مضبوطه چغه وواله. وی بیا خلک رالل راګیرې کړم. وی بیا د حضرت عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک تم زما اطلاع میلو شو خو چا څه نه شو کولی ځکه وی زه 4 مسلمان وم. 3 کسان زمانه مخکې دی او زه نمبر 4 کې وم. 4 نمبر مسلمان یم. ملګري کم دی نو چا غږ نه شو کولی. وی لاړم خپل وطن ته خپل کلي ته او هلته مې د اسلام دعوت شروع. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیثو لیکلی دی مسند د احمد ابن حنبل، او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغه لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کړ نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل. نیم قوم مې خدای مسلمانان کړل او یوازې اسلام نه دی د ډاکو نه سم شو، د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. نیم قوم وي زما الله. لومبې خو زما دواړه وروڼه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان شو. نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کړ او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینې منورې ته هجرت وکړ د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی. په هر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کو. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ. د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق
د نبی علیہ السلام دا فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینې منورې ته مې هجرت وکړ. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم. اسم نو یوازې یک تنها به زه د پیغمبر علیه السلام سره و، هغه سره به ګرځېدم. ده ته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی، مسیح الاسلام. مسیح د عیسی علیه السلام لقب و. نو دا یعنی دا د اسلام د مسلمانانو په میانس کې داسې ژوند تیری کوم ژوند چې عیسی علیه السلام تیر کړی. حضرت عیسی علیه السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تیر کړی دی. یو به ورسره لوټه وه، یو به ورسره څادر و، یو به ورسره کونټۍ وه، او یو به ورسره ګومنځ وه، او ګرځېده او خلکو له به یې دعوت د دین ورکو. نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړي اودس وکړه د په مخ کې، نو هغه دا لاس راواغېستل او په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله. نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله، وایي دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتو هم کېږي، وایي دې ته پکې څه حاجت دی چې ځان بېست سړی کو. یو ځل په لاره روانو، نو یو سړی د لښتي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یې اوبه راواغېشتې او خولې ته یې واچولې. نو ده سره یو کنډول و جام هغه یې خوا وغورځو، وایي د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي، وایي دې ته پکې څه حاجت دی. داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تیر کړی دی. نو د هغه لقب و مسیح. قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر ته هم د مسیح لقب ورکړی دی. وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تیری لکه کوم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تیر کړی. مسیح الاسلام. نو دقسې یوازې به ناستو، نه کوټې ته ضرورت و، نه اوښې ته ضرورت و، او نه بنګلې ته حاجت و، او نه مال او دولت ته حاجت دی. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی. وی فرمایل هم الافسرون یوم القیامه، دا خلک چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی، په لوی زیان کې به پراته. وی مې زما د پرب د کعبې قسمې چې دا کم خلک په تاوان کې د قیامت پر ورځ، نو دا خو تباه و برباد دی. خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی، ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره یې وکړه. وی ورنږدې شم، وی ما وی چې من هم یا رسول الله، دا الله رسوله، دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی، دا راته وښایه. وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال په سیدي خدای ته یې ورکوي، مال جمع کوي، بس الله یې ورکوي. ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي، ګناه نه ده، و چې کوم مال دی د خدای نه غافله کي دا تبعی ده. تجارت دا ګناه نه ده. قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغه تجارت، هغه دکانداری، هغه نوکري ګناه ده چې دا د خدای نه غافله کي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به دو څیزونو پسې منډې وایي، الله به یېري، خیرت به یېري. او دوه څیزونه څه دي؟ یو د خېټې خواهش، د خېټې خواهش پسې به منډې وایي. د خېټې خواهش دا مال او دا څه شی دی، خوراکونه دي او دا څیزونه دي. او یو د اندام خواهش، دې دو خواهشاتو پسې به سرې ټولې منډې به دې دوه خواهشاتو له وایي. الله به یېري، د پیغمبر تعلیمات به یېري، آخرت به یېري، قیامت به یېري، جنت به یېري. وروڼو ورې که مو خیال وي دقه دور روان دی. نو حضور پاک وفرمایل چې کومو کسانو الله آخرت هېر کړی دی او صرف دنیا غشتې ده او دنیا پسې منډې تړلې وی، نو دا هم الاخسرون یوم القیامه، د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. دا څه قسمه احادیث به اورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو. نو نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو، نو دی په مدینه منوره کې اوسېده، خو هر چا سره به یې جګړې کولې. خو د پیغمبر علیہ السلام د دغه یو صفت نمونه وه،
هغه کې خو ډېر صفتونه او د یو صفت یې دې نمونه چې چا به پوخ کور جوړ کړه دې به ورغې دروازه به یې ورته ووهله چې به راووته او حضرت ابوذر په خیر ستړی مه شې ده به کونټې اوچته کړه یو څو غزاره به وو وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه دنیا دې خپله کړه اخیره خدای دې جوړیې نه چې چا سره به خشته جامې واچولې دې به ورغې یو پنځه شپږ څپېړې به وو تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي که چا به خشتاس چې چا سره به دولت او مال لیده به ده به ورسره جګړې وي خلک به ورته راغونډ شو خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده لار ده حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې غلی و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته چې شام ته لاړ شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه حضور پاک به ډېر یادو او چې نبی علیہ السلام به یادو نو جړل به یو صحابي ولی وی یو سړی و یو تابعي وی په بیت المقدس کې مونځ کاو وی ډېرې سجدې به یې کولې 2 رکعاته مونځ بیا به ودرېد بیا به یې 2 رکعاته ورسره بیا به یې 2 رکعاته بیا نو وی زه ورنږدې شوم ما خو نه پېژن نو یې ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې ردې په دې یو 2 اوږدو کاکا ده بس سجدې دي او رکعتونه دي ورته یو 2 اوږدو که که نه هره دې نه غوره دي وی ما ته څه وایي وی ما ته وی سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي نو په ژړا شو ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کونیه ده ښه د نبي علیه السلام د زوی نوم قاسم و ابوالقاسم د قاسم پلار دا د پیغمبر علیه السلام یو صفت و کونیه ورته عربی کې وایي ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلي دي دا مې ووایي او په ژړا شو وی چې ژړا نه په قرار شو وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي بیا په ژړا شلګې ووالي وی په درېیم ځل بیا وایي سمعتو خلیلي ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي بیا په سلګو په ژړا شو وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک او ستا را دوست ابوالقاسم څوک دی وی ما ته وی چې زه ابوذر یم خلکو په نوم بیا پېژنده او زما دا دوست ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د دغه خپل دوست ابوالقاسم د حضور سجده ولګئ نو په دقه سجده والا الله ګناه رجی او مرتبه والا الله اوچتئ ځکه ډېرې سجدې وی مې چې ښه ته ابوذر معافي غواړم صاحب ما نه پېژندلې زه معافي غواړم نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم مې اورېده نو په ژړا به ورتله د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو ژړل بیا ورسره دومره محبت او شوق نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته ګورنر دی هغه سره به جګړې نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی لاول د دې آیات معنا درته کوم قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي سره سپین او د الله په لار کې نه خرچ کوي بیا الله وی یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا سره سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کړي فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم او چې ګرمې کړي نو د دې خزانې والا دا چې چا خزانه کړې دي د دې تندیله او د عرقونو د شاګانو له په داغونه ورکوي او چې سمې دي حدیث کې دقسې راځي بیا به الله ګرموي د جهنم په اور کې او دنه او په تندي او په عرقونو په شاګانو داغونه ورکوي او څه به ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان لرې خزانه کړی ځان لرې جمع کړی دا هغه مال دی فذوقوا ما کنتم تکنزون زه اوس تکله شه شا به چې کوم مال دې ځان له خزانه کو د هغې هغه وبال او پزه وسکه دا آیت د قرآن شریف حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناست و دې ډله ناست سره جګړه جوړه ده معاویه صاحب خو ګورنر دی د شام او ابوذر رضی الله عنه رعیت یو فرد دی لیکن احترام به خلکو کو
معاویه صاحب وی چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی، هغوی نه مسلمانان نه دي مراد. حضرت ابوذر وی دا د هغوی په حق کې دی او زموږ په حق کې دی. یادونه نو دې کې زموږ بعضې علما وایي چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی، او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی. هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي، څه مطلب د ده په خوا کې جومات جوړېږي، ښه مال ورسره ډېر دی، او د خپل ځان باندې لګي خو د خدای لار کې جومات کې ونه لګي، د خدای لار کې نه لګي. جهاد ته ضرورت دی د هغې کې نه لګي، د خدای رحمان. زکات وخت پې راغی دی زکات ته نه ورکوي، قربانۍ وخت پې راغی دی قرباني پې نه کوي، حج پې فرض دی حج له نه ځي، صدقه فطر وخت پې راغی صدقه فطر نه ورکوي، خوا کې ګاونډي د لوږې مري هغه سره مدد او تعاون نه کوي، جومات کې د بل د درې ضرورت دی هغې کې نه ورکوي. دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي، دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به پې الله داغونه ورکوي، او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې اوس تنګ شوه ته ځان نه به نور ودې له جمع کوو. نو حضرت ابوذر وی دا یوازې د کافر یهودي په حق نه دی، زمونږ هم نو د هغوی په حق کې. حضرت معاویه صاحب بن د هغوی په حق کې دی. جګړه جوړه شوه، داسې به چې چا سره مال و ابوذر رضي الله عنه جګړې ورسره کولې، چا سره به ښه اس و جګړې به یې کولې. هغه حضرت عثمان رضي الله عنه ته خط راولېږه، وی خلیفه د مسلمانانو، وی مهرباني وکړه ابوذر مانه بوځه، موږ یې احترام کوو ورته څه ویلي نه شو، او روزانه جګړې. نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه، نو مدینې شریفې ته یې راوست. نو درته بیا دې کړی وي که چا به نوي څادر و ده به کونټۍ اوچته کړه او رخصت به یې ترې وویسته، نوی څادر دې په سر کړه، تا ته پته نه دي چې ته به مخکې باندې وکړه څادر به مخکې ځړېږي. یا خدایه دا به څه کېږي. یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه، کعب ابن مالک رضی الله عنه ناست دی، نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناست دی. حضرت عثمان تپوس وکړ د کعب ابن مالک نه، دا هم لوی صحابي دی. وی کعب که یو سړی مال جمع کي او هغې کې د الله حقونه ورکوي، زکات هم ورکوي، صدقه فطر هم ورکوي، حج هم کوي، قرباني هم کوي، چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي، دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي. حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي، ځکه مال خو یې جمع کړه خو د الله حقونه یې ورکړل. حضرت ابوذر کونټۍ اوچته کړه او کعب یې راوبروله، وی د پلان کیس بیا، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، وی څه شو ورته، وی د پلان کیس بیا، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، وی دې به دوزخ ته دي. یا خدایه پاکه، بس د حضور پاک دقه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بلکل روانه و دشمني وه، نس سره اعلی اس سره دشمني وه، کور سره دشمني وه، څه سره خو بس وی بس دی، وی مسلمان دی داسې وي لکه مسافر چې په لاره روان دی او د یو سوري لاندې شپه تېروي. دا واقع ښه صفت دی، خو دا څوک پلولی شي. ما تاسو ته ویله چې د علیه السلام ډېر صفتونه و که نه، حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی، یو ډېرې څښاګانې هم کړي، جګړې شروع وې، جګړې شروع وې. حضرت عثمان رضي الله عنه ورته ابوذر یو درخواست تکړو، وی ته داسې مهرباني وکړه چې دا مدینې منورې نه بار یو علاقه ده، ربضه ورته وي تالته منتقل شي. روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي، او دوی چې په جومات کې ناستو دا ناشنا خبرې هم خلکو ته بل شان ښکاري، نو نه ډله به ترې راته ووه، نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه. نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې، او د هغې نه یو درې بچي پیدا شوي وو، درې واړه په ماشوموالي کې مړو. نو ښځه یې ځان سره واخېسته او ربضې ته لاړ. نو هلته په یو خیمه کې دېره شو. نو چې دېره شو نو څوک ورغلل، د عثمان رضي الله عنه ډېر خلک مخالف هم، نو ده ته یې وې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي، بار یې راوویستې، د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه، بار یې راوویستې. او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرېږي، د دنیا در سره ودرېږي، شیطانان خو د دنیا وي که نه، ده ورته څه یو څو خبرې یې ورته وکړه. وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، وی قسم دی دوی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي دی او خلیفه دی، وی که یو حبشي غلام زما امیر شي نو هم به یې تابعداري کو، ده به څنګه کو یوه. او وی یو ځل جومات کې ناست وم،
وی دا پیغمبر علیہ السلام پیشنگوئی کړې ده وی زما دې قسمې چې سی ویلي دي رښتیا ویلي دي وی جماعت کې ناستم وی ما ته ابوذر ما چې لبیک یا رسول الله حاضر الله رسوله وی که چرته یو سړی دې زما له دې جماعت نه وباسي نو سبا کې ما چې صاحب توره به ورپسې رالم وی نه توره به نه رالې تابعداري به کې جنګ به نه جوړې او یو ځل یې راته وی چې ابوذر که یو سړی تاله ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو څه به کې ما چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم وی نه تورې ته به نه ګوتې کې فتنه به نه جوړی جنګ به نه جوړی اطاعت او تابعداري به کې وی حق وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات نه هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي دا د حضور پاک یو پیشنګوی وی دلته به دیری همدې ځای کې به نو هغه خپل ټول ژوند دی پر ابزه مقام کې تیر کا یوې ښځه ده یو دی دی درې ورسره خره دي خره دوه خرې دي او یو خر دی او یو دوه درې ورسره چیلی دي باز د خرو ژوند اساني خره خو هر څه خوري که نه نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کې بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نه شي ټینګېدی د خر قصه خو اسانه ده هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې دې زمانه کې خو پردي پټي دي خو بار خر نه شي پرېښودی پردی ګیاګانې خوري او هغه زمانه کې خو دا پښتونه مطلوب د خلکو نو بس درې خرو په صحرا کې به سري او خپل کار به هم پرې کوم او دوه درې چیلې ساتلې وې د هغې نه به د خپلو پیو ګزاره کوله او یو خیمه ده او یو یې ښځه ده او لاندې په خیمه کې کټن نشته بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده په هغه بستره د پاسه دیم سملي او په هغه بستره کور والا هم سملي هېڅ نور نشته منګې منګې که یو ورسره یو صحابي وی ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل چې له دا د ښځې دومره سامان و ما وی چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي او ګرځولی شي دقه یې ټول ژوند دی زندګي یو مقرر نه مې ولیده یو صحابي وی نو غلام ورسره ناست و غلام نو یو څادر د ده نه ته و یو یې د غلام نه ته و پخوا به لکه د حج چې خلک ځي دا دوه څادرې ځان نه تاوی یو د کمیس په ځای او یو د پرتوګ په ځای نو دقسې خلکو کمیس پرتوګ بنو دا څادرونه به ځان نه تاول لنګ او څادر کې نو یو څادر د نه ته و یو یې د غلام نه ته و نو ما ورته و چې ګوره دې غلام له چې یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د ده نه راواله او ځان نه ته وکړه ستا پوره جوړه برابر شي وی ما ته وی چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبر عمل کوم ګوره د پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کا د هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کو چې څه به خپل اغوستل غلام له به یې هغه ورکول نو هغه خیمه کې چې ناجوړه شو چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاړي وی زما مسافره بې کسه بې سوکه خاونده اوس به څه کو زه اوس خو ما ورته خپل ژوند تېر کا اوس چې ته مړ شي په دې بیمارۍ کې نو زه به تا خقوم څنګه ستا قبر به څوک ما سره کوي دلته څوک دي او زه به تا له کفن څنګه کوم ځای نه در کوم او زه به جنازې سره ستا څه کوم او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی دی غسل سره به دې څه کوم نه ښځه ورته جاړي غریبه دې ورته څه وایي وی ښځې مه جاړه فکر مه کوه وی ګوره څونه نیک عملونه یې کړي او څومره جهادونه یې کړي دي د تبوک غزا له چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته که نه هغه ډېر اوږد سفر او ګرمي هم ډېره زیاته وه نو بعضې صحابه کرام لږ ګډ وډ شو د نبي علیه السلام نه نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی د یو درېو صحابو نه علاوه اوس ګډ وډ شو نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبی هم په لاره ته پلان کې څه شو نو چې څوک به نو صحابه وې راغلي دي چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي نو دی چې دی نو نبي علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو چا ورته وایي صاحبه خو نشته او دی اوس را روان دی په یو اوښ یې ځان له چې ته پیدا کړی په هغې سور دی
خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده نشي نو چې سامان دې په هغه اوښه باندې سورو او نه شوه تللی نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې را په اوږه که په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دی نو چې هغې هغه دې څوک را روان دی او په تیری تیزی را روان دی دوړې تېخېږي رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري ای ګورئ نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي همدې و نبي علیه السلام ته یې ویې صاحب ابوذر دی ویې دلته راشه ابوذره یو خبره مې واوره ویې ستا سفر به یوازې وي مرګ به دې یوازې وي داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به درسره ني ژوند دی یوازې مرګ دی یوازې او د قیامت په ورځ به د قبر نم یوازې پاسې او یو روایت کې راځي جنت ته به هم یک تنها یوازې روانې نو حضرت ابوذر ښځې چې ورته ژړل وی ښځې مه ژاړه وی یو درې بچي مې په ماشوموالي کې مړه دي وی امې د جنت توښه ده قصه خلاصه ده او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې یک تنها یوازې به مرې ژوند به دې یوازې او بیا به د قیامت په ورځ د قبر نه یوازې پاسې دا مې اورېدلي دي داسې کار وکړه ښځې ته وایي وی دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه نو یو ډله به راشي اوس یو خیمه کې پروت دی د ګرځېدو نه نو اواز والا ورکه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی تاسو غواړي راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ دا آواز وکړه نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه په ژړا کې په هغه غونډۍ د پاسه ودرېده نو چې ودرېده یو قافله د عراق نه را روانه وه دا د کرامت دی چې قافله را روانه وه نو قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه په ژړه ولیده وی ولې ژاړئ وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړئ وی د خدای خاطر وکړئ زما یو بې کسه بې څوکه خاوند په دې خیمه کې دننه پروت دی تاسو غواړئ بیمار دی او کفن ته جت دی او قبر ته او جنازې ته ضرورت دی مهرباني وکړئ راشئ زما دا خاوند دا خدمت په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغې ویې څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې وی ابوذر دی الله اکبر حضرت ابوذر دلته وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوتل او هغې ورته وایي فداکا حضرت عبدالله بن مسعود ورته وی فداکا ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان ابوذر خو دلته پروت دی وی ولې عبدالله بن مسعود تا د حضور پاک نه دی اورېدلی چې ابوذر به یوازې مري سفر به یوازې کوي زما محبوب دوست دروغ وایسه هغه رښتیا ویلي دي وی زه مرم عبدالله بن مسعود زه مرم جنازه به مې تاسو وکړئ ما به مدینې شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ خو زما دا دوه څادرې دي او کفن درې پکار دي او څادرونه مې دوه دي نو که چا سره د حلالو د مال یو دریم څادري نو مال راکې وګورئ هغه سړی به راکوي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نه دا مطلب نه چې ګنې خو د صحابو زمانه وه هغې څه حرام خواره خو نه چې بلکل پاک سوتره سړی وي نو که هغه سره یو دریم څادر پاک وي خو مالتې والا دوه مې خپلې څادر وي یو به هغه شي په دې کې به کفن راکې او که چا سره دریم څادر نه نو خیر دی بیا په دې دوو کې زما کفن ټیک دی په دې دوو کې هله کفن راکې یو سړی په قافله کې هغه سره دوه څادرې وي درې څادرې وي هغه یو راوویسته وی حضرت ابوذر وی خفه کېږه ما وی زما دا درې څادرې دي او وی دا راله خپلې مور په خپلو لاسو جوړې کړې دي وی دا یو پکې ستا شو وی ډېره ښه ده وی په دې درې څادرونو کې ماله کفن راکې او ما به ولمبوم دقه ځای به مې ښخ کې دا خبرې وکړه وفات شو حقا قافله د شپږو اوو کسانو هغې وله غسل هم ورکړه هغې وله قبر هم وکنه هغې پې جنازه هم وکړه